أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى پاکی بیانوت د نوم د رب خپل الاعلى چې ډیر لوی دی د ټولو نه اوچت دی الذي هاغ رب خلقا چې پیدا کړی دی هر یو سیز فسوا او برابر کړی دی دا والذي او هاغ رب قدر چې اندازې لګولې د هر یو سیز فهدا او هدایت کړی دی ورتا والذي او هاغ رب اخرج المرعى چې رایستلی دی بوټي ګیاګانې فجعله غثاء احوا پس ګرځولی دی دغه بوټي غثاء زرزرا احوا او تکتور سنقرئك فلا تنسى زردا چمون بلولو پتا باندے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک فلا تنسى پس نبہیری گستانا الا ما شاء اللہ مگر هاغس چی اغواڑی اللہ تعالی انه يعلم الجهر بیشک دغ اللہ پیجنی خکارو لرا وما يخفى او هاغس چی پٹ دی ونيسرك لليسرى او اسان بکڑو منگتاتا لليسرى دغ شریعت اسان یا توفیق بدر کڑو منگتاتا لليسرى د احکامات دغ اسان شریعت فذکر پس نصیحت کوتا ان نفعت الذکرى بیشک نفع ورکوی نصیحت یا کې دیشی چې نفع ورکړي نصیحت سیذکر من یخشا زردا چې نصیحت بواخلی نصیحت بحاصل کړي هاغه څوک چې یریږي د الله نه ويتجنبها الاشقى الذي او ډډکوي ځان بچکوي د دغه شریعتنا الاشقى بدبخت سړی الذي هاغ بدبختا يسل النار الكبرى چې داخليږي با هغه ور غټتا ثم لا يموت فيها بیا بنمری دے پا دیور کی ولا يحيا او نبجون دیوی قد افلح من تزکا یقینا کامیاب شوه دے هاغ سوک چیزان پاک کو وذکر اسم ربه او یاد کڑی وی نم در رب خپل فصلا او عبادت کڑیوی پس بیائی منز کڑیوی بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکی تاسو غرکوی جند دنیا لرا والآخرت خیر حالان کی دے اخرت دیر غرا وَأَبْقَى او باقی پاتی کی دن کے پائیدارا ان هذا لفی الصحف الاولا بیشکا ودا پا اغی صحفو مخکنو کے صحف ابراہیم و موسیٰ چی صحف دا ابراہیم علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام وی